بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ خو نن چونکې د دعا برپیم افتتاح ده، د عطرو د خوشبو افتتاح ده، هغې کې راجمع شوي یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ټوله دنیا کې ما ته صرف 3 څیزونه محبوب دي. په ټوله دنیا کې ما ته 3 څیزونه محبوب دي. یو هغې کې مونځ دی، وی زما د سترګو یخوالی په مانځه کې دی. دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل نیک بیبي چې د سړي په نکاح کې دا ماته ډیره خوښه ده. او دریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې خوشبو او عطر دا ماته ډیر خوښ دي. او روایاتو کې هم راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی 3 څیزونه به نه رد کوئ. یو به تکیه نه رد کوئ چې څوک درته بالغ دي دا به نه رد کوئ. او دویم پی به نه رد کوي چې څوک درله پی درکوي. او دریم خوشبوی به نه رد کوي چې څوک درله خوشبوی درکوي. او انس رضی الله تعالی عنه دا عادت و چې چا به ورله خوشبوی ورکوله هغه به یې نه رد کوله. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته خوشبوی نه ده رد کړي. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو لوښی و، یو د عطرو چې هغې کې به یې عطر ساتلي و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خپله عطر لګول. او کتابونو لیکلي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه پیدا شو، نو مور بیبي وی چې څنګه نبی علیه السلام پیدا شو په ما داسې خوشبوی ولګېده چې ما دنیا کې چېرته داسې خوشبوی نه ولیدلې. لومبی چې نبی علیه السلام زما په غېږ کې ټول ځای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش سره معطر شو. او کتابونو لیکلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په کم طرف لاړ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولو نه به خوشبوی تلله، چې د وجود نه به یې خوله راووتله هغې نه به خوشبوی تلله. دې وجې نه انس رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوله ځان له سنبال کړې وه. چې کله وفات شو، وفات د مخکې صحابو ته وی چې زه وفات شم او ما له غسل راکړئ. تاسو ته به علم موږ مړي له د سجدې په ځایونو عطر لګو چې کله مړی له غسل ورکو. انس رضی الله تعالی عنه صحابو ته وی ما له به عطر نه لګوئ چې وفات شم. وی ما له به د سجدې په ځایونو ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوله سنبال کړې ده، هغه خوله به راوالی ما له به د سجدې په ځایونو ولګوئ. نو عطر یو ښه کاروبار دی. پکار دا ده زه خو چې کم ځایم چا سره افتتاح کې شریک شم نو ورته وایم یو خو بیه کې قسم مه خورئ. نبی علیه السلام فرمایي چې کومه بیه کې قسم وخوړل شي نو د هغې بیې نه برکت اوچت شي. نو عام طور پر نن سبا خلک ګټه ډیره کوي خو په لاس د چا هم څه شی رانه کوي. ګټې ډېرې او بیا یې لاس کې صحیح نه ده. هر سړي شکایت دا دی وایي پیسې رانه ځي او ما ته پته نه لګي. دا بیو کې قسمونه خوړه شي نو د دې وجې نه د بیې نه برکت اوچت شي. چې بیه کې قسم نه یو دروغ پکې نه وي نو دا بیه که لږی دی کې به ډېر برکت وي. بل چې سړی څومره ګټه لږه کوي نو خرڅ په ډېر کېږي. نو دا هم یوه فایده ده چې څیز ښه ساتي او ګټه مناسب کوي او نیت یې دی چې زما نه مخلوق ته خیر ورسېږي. هسې به دا څیز خلک استعمالوي خو چې په دې نیت چې خلقو ته یوه نفع ورسي او زه د خلقو نه فراسان جوړ شم، دې کې به ډېر خیر او برکت انشاءالله.